مناسب د سرکار نغلا کول یا بجلی یا ته یو سرکاري عقده باندې هلته کې ناستې او تاسو د هغوی پیسې پټول یا بیلونه پټول؟ دا خو د ډېر ښه سوال مخې ته راوړلو او دا د ډېر ښه خبره وکړله، چونکې زمونږ عام طور سره خلک دا خپل یو جاګیر ګڼي او بعضې خلک دا خبره کوي چې د سرکار دی او زما پکې حصه ده، نو زه خو ته خپله حصه اخلمه. اوس چاته دا څه پته لګي چې ستا په سرکار په بجلی کې ستا څو یونټې کېږي؟ آیا تا هغه خپل یونټ پوره اخیستی شي که نه شي اخیستی؟ که یو سړی خپل یونټ پوره اخیستی شي او دی وایي چې دا زما د سرکار سره حق دی او حقیقت کې حق وي، نو بالکل دی واخلي. خو که فرض که دا هر یو شیز لکه مثلا دا اوبه په دې لختي کې را روانې دي، دا د دې قوم اوبه دي، دې کې د دې هر کس حصه ده، د دې په دې یو ساس کې، په دې یو ګوټ کې، په دې یو بالټي کې د دې ټولې پورې علاقې مثلا چې د کمې رزې د کمو خلکو دي دا د هغې شریکې اوبه دي او ته دغه اوبه استعمال کې مثلا عام طور سره بجلی استعمال کې، عام طور سره د خلکو حق واخلې، نو دا حرام دی، دا سخت ګناه ده. بل دا دی چې د قیامت پر ورځ دا یو کس نه چې مثلا تا را څومره کسانو دا حق اغشتي وي، نو دا ټول کسان به ستا په ګریوان کې به د هغوی لاس یوستانه به حق وړي. داسې نه ده چې ګینې بس زه د سرکي بجلي مې استعمال کړه، نه دا د دې ټول قوم بجلي ده، د دې ټول ملک بجلي ده. دا بجلي خو د ملک ده که نه، دا خو د قوم ده، نو چې د قوم ده نو د دې ټول قوم په دې کې حصه ده. نو تا داسې شول لکه د ټول قوم نه چې دې غله وکړه. بله دا خبره ده چې کوم سړي ته خپلې کپنې اجازت کړي وي د یو شیزه، لکه مثلا موږ به ده ووایو سرکاري افسر دی او هغه نن سبا ډیر عجیبه کار، زموږ د عمل ډیر عجیبه دی، بس الله دې په خپل رحم وکړي. سرکاري افسر ته مثلا هغه ته تیل الوټ دی، نو هغه تیل واچول، اوس دا تیل هغه استعمالولی نشي، 300 لیټره دی د میاشتې، نو دی د میاشتې 300 ختمولی نشي، نو څه چل کوي؟ دوی داسې چل کوي چې یا د 300 لیټرو پیسې اخلي یا مثلا چې د مثلا 300 لیټره د حکومت ورکوي او د لګي سونه 10 لیټره لګي، 100 لګي، 100 لیټره لګي، 200 لیټره لګي، نو دا د 100 لیټرو دی نغدې پیسې اخلي یا مثلا د هغې په ځای بیا دی بل څه کوي، نو دا ټیک نه دی. بس چې د څومره لګي په کار داره چې دی هغه واخلي، نور د قوم شیز دی قوم ته واپس شي، چې د څومره خرچه ده په کار چې هغه واخلي. خو که فرض کا داسې یو څیز وي چې هغه دته دا اجازت دی چې زه بس تاسو تیل څومره سوځي نو اخله، بیا هغه خلکو ته هم تیلونه اچوي او ځان ته هم اچوي، د 0 په ځای باندې د 2,000 خرچ کوي، نو دا هم دې زیاتې کوي. د قوم امانت چې کوم دی دا دې کې خیانت دی. دا څیزونه ډېر عام دي، بعضې خلک نوکران په خپل ځای باندې نور خلک نوکران کړي نوکري نه کوي، بس افسرانو له پیسې ورکوي، هغوی ولا زیري لګوي او ښه مدیدارې تنخواګانې په کورونو کې اخلي او نه ځي نوکرولو. دا جایز نه دی. دی چې نوکر دی دی به خپله ډیوټي پوره کوي، یا به د خپل ځان په ځای باندې داسې کس نیسي چې هغه دغه ډیوټي کولی شي او سر ته یې رسولی شي او د هغه له کمه تنخوا ورکوي هم ټیک ده. خو چې داسې چې مزدي د سره ډیوټۍ له ځینو افسرانو له پیسې ورکوي، رشوتونه وله ورکوي، نو رشوت یې ځان له ګناه ده او دغه ډیوټي نه کوله دغه ځان له جرم دی، دا خیانت کوي. مولانا صاحب ستاسو د ټیم راکولو یو جهان مننه چې تاسو په دغې سوالاتو باندې ماته جوابات راکړه. الله هم خوشحاله او آباد ساتي. ډېره مننه او ډېره شکریه جي. قدرمنو کتونکو دغه سوالات ستاسو هغې باندې مولانا محمد طاهر صاحب چې کوم د النور ایجوکیشن سیسټم پرنسپل دی هم دی او یو عالم دین هم دی، په دغې باندې تاسو ته جوابات میلو شو. دا ویډیو سره زیات نه زیات شیر کې راکړئ. موږ ته اجازت په لوی لمس پانم د الله په امان.